بعضو خلکو باندې مختلف قسم بیماری راځي، یو بیماری خکېږي بله پې راځي، بله پې خکېږي بله راځي. کله غاښ درد کوي، کله جام نه غاښونه درد کوي، کله خپې خوږېږي، کله لاسونه خوږېږي، کله سر باندې درد راځي، کله بي پي های کېږي. دغه رنګې مختلف قسم بیماری پې راځي، کله معدې درد پې راځي. نو دغه رنګې قسمه قسم بیماری چې په انسان باندې راځي دا هم د جادو یو قسم دی. جادو په وجه باندې ډاکټر په ده باندې نه پوهېږي چې یو علاج ورته وکړي چې کور ته راشي، بله مسله ورته راشي چې بل علاج ورته وکړي چې کور ته راشي، بله مسله ورته راشي. که چېرې داسې څوک په دې کې ګرفتاره وي او مبتلا شوي په دې کې، نو هغې لپاره ته قرآن مجید بهترینه وظیفه ښیم، آیتونه ښیم، هغه شروع کړي. انشاءالله العزیز ستاسو ټوله بیماري هم ختمه شي. که هغه روحاني بیماري وي که جسماني بیماري وي، اب الله تعالی په فضل سره ختمه شي ورسره. آیات مبارک دی دا 41 بار دا ویلی او 41 بار اول سوره فاتحه ویلی او 41 بار دا آیات مبارک ویلی، اول آخر 3 بار درود شریف ویلی. آیات مبارک دی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. دې پوردا آیتونه ویلي او سوره فاتحه ویلي دا په بوده مو هغه بار بار سکي. ان شاء الله سونه هم زړه مسله وي، سونه هم سخت مسله وي، د الله په فضل سره سبا ختم شي. بیماری چې څومره هم وي اب دې ختم شي. لګي وبر اخلي مخ او لاسونه په ځان سنگولو پر لوندوي چې پس مکه د نوبت وي نشي یا کتويګم صفازي کې لاسونه او مخ وینځي چې تاسو نو وبکه تویم شي چې ګناه ته مې نشي. الله تعالی دې موږ تاسو نه دې الله تعالی موږ تاسو خپل رضا نصیب کړي. اکثر ملګری زموږ نمبر غواړي، زما نمبر یوټیوب چینل کې شته مفتی فیصل 034. هر ملګری د مختصر وایس کوي، هر کس ته جواب ضرور ملاويږي. بعض ملګری دومره اوږد میسجونو کې لس منټه اته منټه میسج وکړي، نو په خبره باندې سړی پوه نه شي. مختصر وایس کوي، جواب هر بنده ته ملاويږي، هم ملګری ته ملاويږي. الله تعالی موږ تاسو نه دې الله تعالی موږ تاسو خپل رضا نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.